أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على العبد المؤيد الرسول المسدد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما صاحبنا ومولانا حجة ابن الحسن العسكري، روحي وأرواح العالمين له الفداء، واللعن الدائم على أعدائهم إلى لقاء يوم الله. قال الله في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صراط سيد الشهداء عليه السلام شهادت چالاس سوشولو دیگه یو مسلمان هم شک نکوی چه قاتل څوک خو بل طرف نه دور عظیم جرم شده، دومره جنایت شده که بشریت که به مثال نمی‌نویگی و چرنگ خسته ویدی سید حیدر هلی شعر که امام تا خطاب کوي صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشریف تا خطاب کوي و تیایت چختنه د کربلا و که این دردناک که اشتادی زمغز ظهور نکوی دین زیاد فجیعه و مصیبت بکرده رسی. حقیقت که یو مصیبت دیگه تاریخ که نده پیش شوه، چون که دو کسان ولی در مغ زمانی که طول پوش ولسه دیر عظیم جرم وکرلو اگه زمانی نوانی سروسا پوری کوشش داره کویزه وید امام حسین علیه السلام قاتل یزید نو یو ولی دانا خبر نکن کوی تاریخی چه امات رو حسین سا یزید نکن کوی چه امات رو حسین سا ما خیلی زیاد در دست نویلی تا حسین شهید کی زیادتای وکنلو ما تتش ویلیوزه بیعت کنلو درویگی هایی اگر خبر درویگی تاریخی دو هستا رو دایی که ویلی اگر بحث تزنه را چون تاریخی دو هستا چو موز بتاسی ویدلیوی زن کسان دعیایی تو دا حسین قاتل یزید نو هم دی وجه دو جگه فکر دی بنی امیه زمانی نه بنی امیه دا حسین شهادت وجه ختم شدو و در زمانی نه در غندنگ نشی ختموله ووز دی دو طرفدار رسی ایزه حسین قاتل یزید در اقبل زیکیو دیره بحث کرد مختلف و طریقو سره یزید و یزید طرفدار خلق کوشش کوي چې خپل ځان صفو
هغو طریقو نه یوه طریقه دا دی چې دوی جبر فکر سره یایي چې دغه کار خدای کړی د حسین قتل خدای کړی دی موږ سره اهل سنت کې اشعری فکر والا دي چې اکثریت اوس اشعری دي ټولې دنیا کې اشاعره فکر دا دی چې انسان کوم کار کوي هغه کار کې انسان مجبور دی جبر ورته ویلی شي انسان کوم کار کوي که ښه کار دی ښه کار کې مجبور دی که بد کار کوي بې اختیاره دی خپل اختیار سره د دغه کار نه کوي همدې فکر مطابق ابن زیاد دغه ټکي استعمال کړی دی چې کله علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام سره مخامخ شولو ابن زیاد پوښتنه ورنه وکړله دغه څوک دی ورته ویې ویل چې دغه علي بن الحسين علي نما سید الشهداء علیه السلام یایي چې که سل زمانه خدای ماته راکړل زه به آل عضوي باندې علي ته ورکړم د علي نمې کښله د هغه وخت کې دې وجې نه مو زه د تشیع د اهل بیتو مینې شعار و ابراز کوله وه خلکو ته خیله وه د اهل بیتو مذهب یعنی چې دغه علي نومېږي ابن زیاد پوښتنه وکړله الیس قد قتل الله علي بن الحسين مگر کربلا کې خدای علي بن الحسين قتل نه دی کړی خدای خو کربلا کې علي بن الحسين قتل کړل دیجی که رتی کی سرائی موقع دیگئی سے خدای قاتل کرد قتل اللہ خدای قاتل کرد امام زین العابدین تسیم فقال علی بن الحسین زین العابدین علیہ السلام دیگئی قد کان لی اخن ایمان ورورو قد کان لی اخن یقال له علی بن الحسین ایما یو ورور و چې د هغه نامه علي بن الحسين وه یعنې علي اکبر ایما یو ورور و هغه نامه علي وه قتله الناس خلکو مړ کړل خلکو شهید کړل ابن زیاد یایي چې د تا ورور خدای مړ کړل امام سجاد ورته یایي خدای نه مړ کړل قتله الناس خلکو مړ کړل بیا دغه خبره کله ابن زیاد واورېدله د امام ځواب یې واورېدلو ځواب کې چې قال بل قتله الله بل الله قتله خدای قتل کړلو دوباره خپلې خبرې باندې اصرار کوي دوباره ولې دغه خبره وکړله چې علي اکبر کربلا کې شهید شوی دی هغه خدای خب معلومه خبره ده چې کله خدای قاتل کیږو کله خدای چوک ملکی انسان مجبور دی پس دا ګناهګار نه دی یعنی دې خبرې سره مقصد ابن زیاد څه ابن زیاد مقصد دا و چې شمرو ابن سعد فلان و فلان و فلان د څومره دي چې د علي اکبر علیه السلام قاتل مرتب کامل دي
امام سجاد یعنی چه خلق و شریک لرو اینا خلق نده شریک لرو خدای شریک لرو جبر لمنی دتی جبر زنی سر غوری زوان ساپوری سمو خو که مجبور و خدای داره کار کرده خب واضح خبره ده چو چوک مجبوری اغه مزمت نشی کولی تو چه مجبوری یو کار را که اخفال اختیار سره نمی اغه مزمت نشی کولی اغه صفت نشی کولی یو لاس ده بیماره که ده زنو کسانو لاس خوری اوز ده بی سری مزمت نشی کولی بیست کولی نشی تزده لاس مخوره و لاس باده کنترول وکا ویلی علی اختیار کنه به اختیار ده نیسی بات کوایشه نشی میده چه فرنکیزی که جو کاسو مناسب وقتی لاسو برا ولو علی اختیار کنه یو کاس ده یعنی چه دوله ورمانده نگریو پلانکان محترم کاس نگریو پلانکای دو بیادابو لاس خراولو کنترول نو خالق د دوی څنګه حد بیمار هغه خپل لاس لرزش کې کنټرول نشته ویلې هغه په خلاف خبرې کوي هغه دې څه ته وایي دا خبرې نه کوي دې سره جبر عقیدې مطابق انسان مجبور دی وکړي دې جبر نظریه صحیح وي اهل سنت نظریه اشعری نظریه نتیجه څه نتیجه داره چه جنت تا بطلره غلطه جهنم تا بطلره غلطه دویره یو سرائی مجبور ده اگه کس نموذ بالله زنا کولی که مجبور ده روز کنه ده کس مجبور ده زنا کولی که کن زنا ده خدای عدالت تقاضاله چه خدای درکاس زنا واجینا جهنم دو تا حق لري بل سره حق لري خدای ته وایي چې یا الله ما زنا کړی و خو زه مجبور وم جبر عقیده داره چې انسان خپل اختیار کې نه لري کله خپل اختیار کې نه لري دې کار زنا کړی دی خپل اختیار څخه زنا نه دی اوس ته وایي خپل زمانه کې کوم کسان دي وکالاو فیصله دی عدالت علمو محکمو فیصله دی تو پاکی سال باندې یخه دی چې دروژو بالله ته زنا عدالت دې ته سزا ورکوي که نه سزا نشي ویلي مجبور وو نه الله دې دغه سړی څنګه جهنم ته بیایي دا د عدالت خلاف دی دغه کس مجبور وو اپن طرف نه هغه کس سل کاله او منظوره کړي دي ویلې دغه کس به جنت ته ځي هغه مجبور وو اختیار سره یې الموز نه دی کړی مجبور وو څوک مجبور وي وکړ کې هغه ته څوک سره هغه ته څوک سوګونه نه کوي هغه ته څوک انعام نه کوي ته مجبور یې دا کار کولی اهل سنت کومه دغه عقیده دی جبر عقیده دی هغه جبر عقیدې مطابق سزا ورکوله و ثواب ورکوله ټول اصول دی عدالت خلاف دی دې مقابله کې بله نظریه دی هغه ته ویلی شي تفویض دا دی چې خدای یو ولې انسان پیدا وکړی دی بیا یې هر څه ورپېښلي دي فوضه یعنې هغه ته پېښلي دي تو څه اوس لمونځ کوې ته څه زنا کوې هیڅ شیشې خدای وکړي نشته یو ولې تکار دې کړو اوس په خپل کار دې تفویض اهل بیت علیهم السلام یعنی څه جبر غلط دی تفویض غلط جبر نتیجه لري چې سزا او جزا ټول حصول شول تفویض نتیجه لري چې الله قدرت ختم شول الله قدرت نه لري تو باندې
یو ولې پیدا کړی بیا قدرت نه لري زموږ اهل بیتو نظریه دا ده چې دین منځ کړي ځکه قرآن ته آیت سترګې وغړوه وما رمیت اذ رمیت ولكن الله رمى کله چې تو غشت وویشتلو قرآن آیت ما رمیت اذ رمیت کله چې تو وویشتلو یعنی دغه ویشتله تو ته نسبت لیکي تو یې راپور کړی دی خو اصل طاقت چا دې کړی دی دا هغه ټول منځو کې عقیده ده اول عقیدې مطابق جبر عقیدې مطابق تو ته دغه کار نسبت نشي دی کولی چې تو الموز کړی دی تو ته نسبت نشي دی کولی حقیقت به خدای الموز کړی دی دویمې عقیدې مطابق الله ته نسبت نشي دی کولی چې الله دې کې طاقت ورکړي او الله ورته خواهد قرآن آیت سترګې وغړوه هم الله طاقت ورکړي دی هم بنده ورته عمل داخل شته دی اول عقیدې مطابق ابن زیاد ټیک یې ابن زیاد خبره صحیح دی اول عقیدې مطابق جبر مطابق یزید ظلم نه دی شمر خولی فلان مرتب نکاب نه هیڅ نه دي کړي ان څه کړي دي خدای ځکه د دې ټکی کې یای څه قتله الله قتله لكن ده عقيدة أحسن من عقيدة وابن زياد وبني أمية وشعب العقيدة عندهم أولين يعني أشعريكم مذهب ده أشعري مذهب بني أمية وجول كرده دي دوباره صداقة حكمرانان دا بدشيان دخبلوا غلط وكارو توجيه وكي خبل غلط كار خلقو دا سپورتي يعني كربلو کی تشوی دی مانا دی بلی خدا کری که حرناکی آغا شیطان کری دی انو یزید حرناکی هم ده یزید و ده یزید طرفنا مسلمی بن عقبات لگلے ہو سو زدہ کسانی بلنی کی شیطان کریو دا یزید نلی کری دا خدا دفاع قوت لعنت پاروش خدای کری دی یزید نلی یا اندشی څومره ګناهونه کوي څومره ظلم کوي حکمران یا کې مطابق حکمران ګرام نه دی بادشاه ګرام نه دی ویلې چې خدای اراده کوي د اسلام او محمد و همدغې عقیدې واجبه چې خلکو کې پرشانه کړي وه مقاتلو کې لیکي چې شام ته کله امام علی ابن الحسین زین العابدین علیه السلام راغلو یو سپینګیره ورسره مخامخ شولو همدې فکر مطابق دوی چې الحمدلله الذي قتلکم حمد و ثناوی هغه خدای لپاره چې کوم خدای تاسې قتل کړ خدای وکړ شام کې عام سره یې امام سجاد همدغه فکر خپل لمن سبکولی لپاره خپل جرم نه ځان خلاصولی لپاره خلکو کې دغه عقیده پرشانه کړي چې هیڅوک چې کوم کار کوي هغه کار کې اختیار نه لري مجبور همدې فکر مطابق همدې عقیدې مطابق ودیای ابن زیاد خطاب کوي عقیده بنی هاشم دا یا عقیده قریش زینب کبرا سلام الله علیها ده اهی بیبی تیاری الحمدلله الذي فضحت و كذب وأكذب حدوثتكم حمدي سناوي دعو خدايت نعوذ بالله فزحكم تاسي وشتم
وأكذب حدوثتكم تاسو کوم عقیده وه هغه یې په دروغو کې بدله کړل. خدای ته یې چې خدای دغه کار تاسو سره وکړ. اوس سترګې غړوه، سترګې غړوه هغې بیبي ته څه هغې په بارے کې معصوم د فرمایش کوي انت بحمد الله عالمة غیر معلمة وفهمة غیر مفهمة. برعظمة الزينب الكبرى سيد السجاد مولى جملة شهداء كربلاء وأزبران الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. معصوم دودیای ورمنی تاڅه انت بحمد الله د خدای حمد و ثنا مطابق شکر د خدای چې ته عالمه غیر معلمه چون ته علم نه یعنی خدای ته علم درکړی دی. یو استاد نه تا ندی زده کړي چې یو استاد په دار کې ته شاګردي وکړي چوک ته چې وښیي لکه څرنګه د مو اهل بیت معصومین عالم دي خو چا دی چې ندی زده کړي الله هغوی ته خپل علم درکړی دی هغوی زړو ته اچولی دی. ورمنې زینب کوي انت بحمد الله عالمة غیر معلمه وفهمة غیر مفهمه. دومره پوه یې چې چا تا ته پوه نه دی درکړي، فهم تا ته چا نه دی درکړی، خدای تا ته فهم درکړی. هغې ورمنې چې الله ته سترګې وکړه. ورمنې درته څه ورمنه دوتيعيت إنما يفتضح الفاسق ويكذب الفاجر وهو خير. شرمدل هغه څوک دی چې هغه فاسق وي، درویغ هغه څوک دی چې هغه فاجر وي. وهو غیرنا فاسق و فاجر نور خلق دي. فسق و فجور دي خلقانې ته نه راځي. فاسق سړی ته شرمېږي، فاجر سړی د درویغ کوي، نور فاسق وي نو فاجر وي. جواب ته سترګې غړوه. ورمنې ته خدای هغه علم د خدای طرف نه دی چا یې نه دي زده کړي. جواب داسې ورکوي هغه نه وروسته درته څه یایي، هغه نه وروسته درته یایي څه کیف رأیت صنع الله فیک و اهل بیتک. کیف رأیت کومې بیبي ته دی؟ هغې بیبي ته دی چې تازه کربلا نه واپس راغلي. هغې بیبي ته دی چې اتلس تعداد کې 18 کسان بني هاشمونه کور نه شهیدان شوي دي. زخمیان پرېږده نور څه پرېږده دا د لسم ورځې ته شي. ورځ ته ولا بېله تعداد دی چې دوی لارې کې کربلا نه ونیسه مدینې پورې، کربلا نه کوفې ته، کوفې نه شام ته، شام نه واپس بیا کربلا، بیا کوفې، بیا مدینې ته. لارې کې کوم شهدا شوي دي هغه بېل دي، هغوی هم تعداد شوی. 18 خودش کربلا کې بني هاشم هغه بیبي چې 18 کاله یې کور نه شهیدان شوي. هغه بیبي ورته بیبي ته څه وایي کیف رأیت صنع الله فیک. خدای پسې څه وکړه؟ ورته تا اهل بیتو ته څه وکړل؟ خدای تاسې سخي کړي دي که بد کړي دي؟ خدای طریقه تاسې سره څه وکړه؟ خدای رفتار تاسې سره څه وکړه؟ یعنی ورته یاد کوي، ورته په زړه کوي چې کربلا کې دومره شهیدان وشول، تا نه د تاسې کورنۍ نه خدای تاسو ظلم وکړلو، که خدای تاسو څه وکړلو؟ خدای نه د ګیله شته دی، که خدای نه د ګیله نشته دی. سترګې وغړوه. هغې بیبي ته څه تازه کربلا نه راغلي، مصیبت ورته راغلی دی. 18 کسان یې کور نه شهیدان شوي دي. هغه ورته ځواب ورکړي ما رأیت رؤیک جمیلا. خدای مهربان خیست علاوه جمال علاوه چه ندیدی الله چې ما سره و ما کورنۍ څه وکړل
جمیل و خطارو الله مثلا نعوذ بالله کچکری زیادن الله نگینا نکو ما و طافت دست غم راشی تکلیف راشی زمکی اسمان تزدی چند چون راشی وقتاً رنوکی جان زواید و وفات شده خدای تا تصابر دیکا کانا علاوه دیر و کسانو جونی زمان برشیدی خیر تصابر کوا تو تسیه ریدا خدای زلی دلیو مانی نور دیر تکلیف نتیر دی و خدای موصله دستی وکنه یا که پجبه و نئی زرک لاتی که پجبه و نئی زروکی موتا دیگی اینا این کار نشون کنه جبه و نئی فزروک بوده الله تقدیر وانده مو رزینه بود ورمن زنده تازه غمزده بگیره دی بزرگی سر گلاوکی الله کار نه دو خدای تقدیر نه دو خدای قضا نه سودیایی ما رأیتو من خدای ناجبینا خدای سموسر سکری دیخی که جمال کسی دو خدای دو حسین شهادت یعنی چه؟ یعنی ده الله قدر بانده ده الله قضا بانده زر نسیان وذلك زيارة أمين الله كي اللهم فاجعل نفسي مطمئنة بقدرك راضية بقضائك زيارة أمين الله صلى الله عليه وسلم زيارة أمين الله أجل امیر المؤمنین علیه السلام در زیارت لیاقت خطاب شده دیگه بودو که زیارت به او نده زیارت امین الله هم امیر المؤمنین علیه السلام در نستایشی هم به نجف که هم بخبره خونی که و هم هر امام در نستایشی البته امام در سکرار بیری زم علماء بیدید سر امیر المؤمنین تکیو که يعني أول كسياي السلام عليك يا أمين الله في أمره وحجته على عباده السلام عليك يا أمير المؤمنين ديزي كندق زيارات أمير المؤمنين بزايد إمام حسين كالمستاشي أمير المؤمنين تكيو كبدالك ويز السلام عليك يا حسين ابن علي كما شرط الله لي وم زيارات نسيوه يا دارت إمام رضا زيارات الويري الان سر زیارت ورمیده در جنگه و کیوایا امیر المؤمنین بزرگوایا السلام علیک یا علی ابن موسی امام رضا داره عدد حاج علی بغدادی کسی کش داده حاج علی بغدادی چرا رو یعنی ما عدد نگه خوبونه یا لغه کسی نکل کن من کم خیلی جایی که نکل کن حاج علی بغدادی ولد کمک سعده که مفتی الجنان که دیمه جنه نکل کن امام استاد نکل کوالا شهید باکر صدر نه شهید باکر صدر دو کازمه والا و آل رازی سره در بود خندنی نسبت و خبرولی و آل رازی خندان که در واقعیت بخشید و آقای صدر به ویرسه ایمو خونی که دو حاج علی بغدادی کسا مشکله نگواجی نزد نکل کن وگرنه زدا کسی نکل نکن آقای صدر هم دی تعیین کرده اگر دیگه یعنی حاج علی بغدادی مشرف شدو امام علیه السلام زیارت یعنی امام صاحب العصر و الزمان عجل الله برکاته الشریف زیارت ما کردن ملاق شدو یعنی امام صلی الله علیه کاظمین که امام که زیارت کردن دو امامان یعنی محمد ابن علی و موسی بن جعفر علیه السلام زیارت امین الله بودن زیارت امین الله که تکه بدل کردو ویدلا صیغه تسمیه استعمال کردن السلام علیکم یا امین الله اختلاف کرده در معتبر زیارت ده دیدی که کاسی هم دعوت استعمال
الله کاسی الستر شد. یعنی اوز هم خپلگوی که الستر شد، هم امیر المومنین تا، هم علی و امام تا مختصر زیارت دیگه بود کرد. هغه که زیارت امیر الله دیدایی از اللهم فجعل نفسی مطمئنتا بقدرک. خدایا ما زړه د تا تقدیر باندې مطمئن وګرځه. راضیتا بقضائک. کومه قضا تا طرف راغلی دی، کومه فیصله شوې دی، هغه باندې ما راضي وګرځه. اهل بیت علیهم السلام د الله قضا و قدر باندې راضي. ځکه ما ورته همین چې تا دعا کوه خدای نه زیارت امین الله دی. ورمنه زینب سلام الله علیها دیدی که الله کار نگیره نگیره در نهی چه دومره ورونه به شهیدان شول، موی ساعت که را برد مسدس که باشول، دومره زور باشول، یعنی فلان خدای کار کرده رسیو، خدای مو سره جمال سره رفتار کرده، دو خدای چومره کارونه و کربلا که در جمعی بخسته بود. ما مطاده هم بکارده زه اهل بیت رو سماعت دو خدای قضا و دو خدای قدر باندې رضی و رضی صلوات الله علیه. انسان باندې تکلیفات راځي، خو څه ښایسته ویلي دي کس السلام علیکی یا جبل الصبر. ای د صبر غره. یا اخ شاعر ویلی دی بأغلتی ورقت مصائب امها فغدت تقابلها بصبر ابیها. ز قربان شم اخچانم، ز فدا شم اخچانت ولدت مصائب امها. د مور مصیبتونه هغه ته میراث کېدل. مور مصیبتونه هغه ته میراث کېدل. فقط تقابلها بصبر ابیها. خو هغه غم او هغه مصیبت او مقابله چی سره وکړله؟ د پلار صبر سره. یعنی ورمنه زینب مقصد هغه ورمنه زینب څه مصیبتونه د ورمنې زهرا سلام الله علیها ورته مصیبت کې ولاړ. سکیفې ورځې کوم تکلیفات ولاړ شول، ورمنې زینب په خپلو سترګو ولیدل. ځکه ورته مصیبتونه میراث کې ولاړ دي. خو څه یې وکړل هغو مصیبت مقابلې کې؟ د علي صبر. علي 50 کاله صبر کړی. هغه صبر سره ورمنې زینب هغه مصیبت مقابله وکړه. هغه بیبي هغه تو سامنے کردار چو ادا نکرده و هغه بیبي ته الله نن ورځې پاره عاشورا دپاره خدای مخزونه ساتلي دی. هغه بیبي که هر څومره مصیبتونه ورباندې راځي صبر کوي. هغه ورمنه چې کله مدینه منوره کې د نیکه زیارت ته تللی، رسول الله روضې ته کله تللی، اهل بیت و ځوانان ورنه چار چاپېر شول. کوم وخت به تللی زیارت ته؟ زیارت ته چې کله تللی شپې وخت به تللی. و شپې وخت کله نیکه روضې ته تللی نو شپې وخت کې پیغمبر روضې باندې کومې مشعلې وې، هغې مشعلې به مړې کړلې. ویلې داسې نه وي چې څوک د ورمنې سیوری وکړي. هغه ورمنه چې کوفې کې صرف او صرف ښځو ته تفسیر قرآن خیلی دی، بل چا ته نامحرم نشته مجلس کې استفاده نه دی کړي. صرف د کوفې ښځو ته مې تفسیر ویلی. ما د ورمنې زینب ته مې سترګې وکړه. نن لږ تصویر جوړ کړه د کربلا، تصور وکړه کربلا کې یو عالم پوښتنه وکړله اهل بیتو نه چې تاسو باندې ټولو نه سخت مصیبت کوم وخت راغلی دی کربلا کې؟
کربلا کې ټولو نه سخت مصیبت کوم دی؟ ورته وویل چې کربلا کې ټولو نه سخت مصیبت هغه وخت دی چې سید الشهدا علیه السلام راغلل غواړي خاندان څخه خداحافظي وکړي. د میدان مصیبت د ورمنې زهرا باندې ډېر ګران دی. ټولو نه زیات مصیبت هغه وخت دی چې مولا حسین غواړي خیمهګانې وځي خداحافظي وکړي. یعنې چې سید الشهدا علیه السلام راغلل وخري وخت خیمهګاه ته فوقف على باب الخيام وسيد الشهداء خيمهګاه